ذات په نوم باندې چې بخښونکی او مهربانه دی. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د تمامو مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې دي. شروع د هغه پاک ذات په نوم باندې چې د عزت او ذلت ورکولو والا سختن دی. او د حمزه بابا په دې دوو شعرونو چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، چې بیتا چاته ټیټ نشي ننګیالی زما ژوندون کا، زړه زما د مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا. او خدایا زیات کړی یو پلسه د پښتو د لیلا حسن، خدایا زیات کړی یو پلسه د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو پلسه تر مجنون کا. د خپل کوربه سیدعادل لاړخه د مینې یو خلوص نه ډک نیکې هیلې احترامات او سلامونه قبول کړئ. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یې د ژوند د هر یو رنګ نه به ښه په نر او په ډاړه زړګي باندې خوندونه او مزې اخلئ. ګرانو قدرمنو اورېدونکو، لکه نور کله په شان نن هم زموږ سره په سټوډیو کې ډاکټر و حکیم، شاعر و ادیب، عالم و فاضل، حافظ و قاری، افسانه نگار، ډرامه نگار، تکل نگار، خاکه نگار، کالم نگار، استاد، نقاد و میډیکل ریسرچر، فلسفي لیونی اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زموږ سره په سټوډیو کې میلمه دی. که نه دنه تاسو پوښتنه کوئ نو موږ سره نیغ په نیغه راتلی شي، د دوی نه تپوسونه هم کولی شي، مشورې ترې هم اخیستی شي. ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی د طب په دنیا کې یو بېتاجه بادشاه سره سره د طب په دنیا کې یو منلی شوی نوم دی چې په مختلفو جړو بوټو د مختلفو لا علاجه مرضونو مثلا شوګر، بلډ پریشر او د ګردو او د دې سره سره نور چې کوم لا علاجه مرضونه دي د دغه ټولو مرضونو سره سره د نورو موسمي بیمارو علاجونه هم کوي. او دغه جړی بوټي چې کوم دی ډاکټر صاحب ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د بارنو ملکونو نه راغواړي او بیا ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب په خپله نګرانۍ کې په دغه باندې ریسرچ کوي او داسې بیماران چې ډاکټر صاحب وایي چې په نورو ځایونو کې ستړي شوي وي، خپل وخت او پیسې ډېر خراب کړي وي، نو د الله په فضل سره دغه بیماری چې کوم دی زما په لاسو پکې الله پاک شفا ایښې ده او دغه د الله په فضل و کرم سره ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب په دوايا باندې الله پاک د دوی په لاسو ولا شفا ورکړې ده او روغ صحتونه ولا الله پاک ورکړي دي. دا زه نه وایم، دا هغه مریضان وایي کوم چې ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د علاج کړی دی او الله پاک ولا د دوی په لاسو باندې روغ صحت ورکړی دی. الله پاک ورله په لاس کې یو عظیمه شفا ایښې ده، داسې شفا چې د شوګر د مریض د خپې یا د لاس زخم خو سپیشل او ګارنټډ د کټ کېدو نه د الله په فضل سره بچ کوي. او په دې هکله وایي چې که زما دوايا سره د شوګر د مریض نه خپه یا لاس کټ شو نو راشئ زما نه هغه لاس یا خپه کټ کوي. داسې حکیم یا ډاکټر ما نه دی لیدلی چې هغه داسې ګارنټډ او سپیشل خبره خپلو مریضانو سره شیر کوي. زه دا غواړم چې د کومو خلکو چې تازه شوګر ښکاره شوی وي یا نو خصوصا هغه مریضان د فورن ډاکټر صاحب سره رابطه وکړي، د رابطې نمبر یې درته وایم، او په نورو ډاکټرانو د خپل وخت او پیسه نه ضایع کوي. یا هغه خلک چې د لا علاجه مرضونو په علاج کولو ستړي شوي وي نو هغوی د یو ځل خامخا د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب هسپتال ته راشي او د کوم چې په ضلع صوابۍ کې د ټولو نه لوی هسپتال دی پته او نمبر یې ځان سره ولیکئ 0315 81 59 059. 03158159 یعنی 0315 81 59 059. او پته هم ځان سره ولیکئ چې کله تاسو د مردان د طرفه دی صوابۍ چوک ته ورسئ نو د صوابۍ چوک نه به ډایرکټ د ټوپۍ په روډ باندې روان شئ او بیا که ستاسو سره خپل ګاډی وي خو مخکې به لاړ شئ یو 7 کیلومیټره او که نه خپل نه وي بیا به دغلته رکشې ولاړي یا پلین کوچونه اواز کوي ګاډي ولاړ وي نو دغه ګاډو کې به تاسو کېنئ او نواز آباد به ورته چې ما نواز آباد بوټ سره کوز کا. د نواز آباد تاسو چې کله د صوابۍ ټوپۍ په روډ باندې روان شئ نو بیا به تاسو له ګلوړې مخې راشي بیا بامخیل بیا باجا او چې کله تاسو د باجا بازار کراس کړئ او چړایي د مخې راشي د بایپاس نه لږ مخکې نو دغه ځای کې یو زیړ بلډینګ دی تبلیغیانو مرکز ته مخامخ
هغې سره لږ په سایډ باندې ګس لاسته راځي. د تبلیغیانو مرکز چې کوم دی اخي لاسته دی او د ډاکټر صاحب کلینیک چې کوم دی زیړه بنګله ده دا بالکل ګس لاسته راځي او سره جوخ دغه هسپتال کې چې کوم دی ابوبکر صدیق مسجد او بورډ چې کوم دی بار لګېدلی دی همدغه د ډاکټر صاحب کلینیک دی چې په ضلع ثوابه کې د ټولو نه لوی هسپتال دی. نمبر تاسو ځان سره ولیکئ که د چا والد صاحب یا مور بیبي ته یا په کورنۍ کې بل چاته یا په چم ګاونډ کې یا کلي کې چاته څه قسم بیماري وي لا علاجه بیماري مثلا شوګر د ګردې کاڼی چې په ډېر وخت او پیسه پې ضایع کېږي نو د ازمایښت دپاره خامخا یو پرې راولېږئ. نمبر او پته راته بیا وایم بیا ځان سره نوټ کړئ د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سره تاسو زه مخامخ کوم د دې نه پس خو دا نمبر او پته راته بیا ووایم که داسې اورېدونکي وي چې هغوی اوس وطن ریډیو لګولی وي FM 90.8 اورېدلې شروع کړي وي نو هغوی ځان سره دا پته او نمبر یې ځان سره ولیکئ. صفر 315 81 59 ثوابی ټوپی روډ نواز آباد کوټه. او زه تاسو ډاکټر صاحب سره مخامخ کوم خو د هغې نه مخکې تاسو دا وایم چې که جړې بوټي که تاسو له صحت نه درکوي نو نقصان یې هم نشته ده. تاسو بل ځای هم تپوس کولی شئ. ازمیخ شرط دی یو ځل یې خامخا وازمایئ چې د ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق لاس په تاسو باندې څنګه رالو او الله پاک د هغوی په لاسو کې څومره شفایي خیرې د دې دپاره تاسو هغوی سره نیغ په نیغه هم خبرې کولی شئ. په دې پروګرام کې ترې هم څه پوښتنې کولی شئ تپوسونه ترې کولی شئ مشورې ترې اخیستی شئ. تاسو سره زه لږ ساعت کې مخامخ کوم. د ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب فیس بالکل نشته. البته د جړو بوټو چې کومې ټکي کاسري یو 100 روپۍ کېږي هغه ستاسو نه اخلي خو هغه هم ستاسو نه دې دپاره اخلي چې هغه پې نور جړي بوټي چې کوم دی د بهرنو ملکونو نه راغواړي او بیا یې په دغه جړو بوټو باندې هغه خپل ریسرچ کوي بیا د هغې نه چې کوم دی د هغه په نګرانۍ کې چې کومو جړو بوټو نه کومه دوایي جوړه شي هغه تاسو له درکوي. بالکل پکې څه سایډ افیکټ یعنې کې نور څه مضر اثرات یې نشته جړی بوټي دي. بیا چې کوم دی که تاسو د غربي ډوډۍ په وخت کې د ډاکټر صاحب کلینیک ته ورسېدئ نو دا ده چې هغوی لنګر هم چلی په دغه پیسو کې ستاسو په خپلو پیسو باندې هغوی لنګر هم چلی او په ستاسو نه چې کومې پیسې دي دا صرف او صرف د جړو بوټو یو 100 ټکې کاسري به دنه اخلي. د غربۍ د روټۍ بندوبست په تاسو له ډاکټر صاحب د مخکې نه کړی وي. خو چې کله هم تاسو ځئ نو له ډاکټر صاحب په دې نمبر باندې د هغوی اسسټنټ صاحب یې سره خامخا لږه رابطه کوئ چې ډاکټر صاحب څه ټایم کېږي څه ټایم پاسي د موږ څه مسله ده خپله مسله هغوی ته بیان کوي. بیا به تاسو له هغوی چې کوم دی خپل وخت درکړي چې په دې وخت باندې تاسو په دې ټایم باندې ډاکټر صاحب کېري تاسو راشئ. البته که د شوګر مریض وي نو د خالي او اتوار په ورځ باندې 3 بجو لرې ځان را رسئ ځکه چې ډاکټر صاحب د شوګر مریضان صرف او صرف 3 بجو نه والې تر ماښام 6 بجو پورې ګوري بلکې هغوی ته یو لیکچر ورکوي. هغه لیکچر چې کوم دی هغه چې تاسو واورئ نو زما په خیال چې یو سړی 100% بیمار وي نو هغه چې د کورسۍ نه راپاسي هغه لیکچر واوري نو هغه 80% په هغې کې ټیک شوی وي. دغه شوګر فال پریس چې کوم دی هغه تاسو ته ډاکټر صاحب په هغه لیکچر کې بیانوي. نو که چېرې تاسو ځئ نو خامخا ورسره رابطه کوئ. رابطه ورسره په دې وجه کوئ چې هسې نه تاسو لاړ شئ او ستاسو وخت ستاسو پیسه دا ډېر زیات قیمتي دي. د پیسې نه ستاسو وخت ډېر قیمتي دی نو هسې نه چې تاسو لاړ شئ او بیا د ډاکټر صاحب د هسپتال نه بېنوا راشئ. نو زه دا نه غواړم. زه دا غواړم چې تاسو لاړ شئ ستاسو پیسه ستاسو وخت ستاسو مریض چې کوم دی هغه صحتیاب راشي او دغه پیسه او وخت ستاسو ضایع نشي. ډاکټر صاحب یوازې چې کوم دی نو حکیم او ډاکټر نه دی شاعر و ادیب هم دی. د هغه یو غزل به زه تاسو سره شریکوم. لږ ساعت کې د هغه غزل واورئ بیا تاسو زه ډاکټر صاحب سره نیغ په نیغه مخامخ کوم. ډاکټر صاحب زموږ سره سټوډیو کې ناست دی. ډېره زیاته مننه کوم. ډېر زیات نوزګاره ژوند چې یو طرف ته هغه اسلام آباد ته هم مریضانو له ځي کلینیک چلی چارسده کې هم راځي پېښور ته هم ځي او دې نه علاوه مانسیرې ته هم ځي. ځای په ځای د هغې کلینیکونه دي نو مختلف د 12 بجو نه پس د 3 بجو نه د 3 بجو نه پس چې کوم دی ډاکټر صاحب د مختلفو کلینیکونو ته وزټ کوي. هلته د هغوی چې کوم د شوګر یا نور مریضان وي هغوی چې کوم دی هغوی ګوري چک کوي هغوی ته لیکچر ورکوي دوايانې ورته بدلوي.
نو ډېر خوش قسمته خلک به وي چې د ډاکټر حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د علاج وکړي او انشاءالله تعالی چې داسې به نه وي لکه چې نور کله تاسو سره یا داسې پیسې تاسو ضایع کوئ یا خپل وخت ضایع کوئ نو انشاءالله تعالی چا چې دې وخت کې زما دا خبره ومنله هغوی به ډېر فایده کې پاتې شي او د ډاکټر صاحب لاس چې کوم دی هغې کې الله پاک قدرتي او شفایي ایښې ده او داسې مریضان پکې ما په خپله په کلینیک کې ولیدل چې هغوی راغلي دي او په خپله چې انټرویو مې ترې اخیستان هغوی په خپله ماته ویلي دي چې موږ دلته ړانده راغلي یو بلکې دا درته ګارنټډ خبره کوم که تاسو ثوابی ته رالی نو دغه مریضان به تاسو سره میلاو هم شي او په مختلفو وختونو کې په وطن ریډیو یا په نورو ریډیوانو چینلو باندې یا په نور خیبر باندې تاسو د هغوی انټرویو کتلي هم دي او کتی هم شئ چې د ډاکټر صاحب په لاسو باندې الله پاک ړانده هم روغ کړي دي او دا زه نه وایم دا هغه خلک وایي کوم خلک چې د ډاکټر صاحب نه علاج کړی دی داسې مریضان پکې ما ولیدل چې د خپه او د شوګر د ډاکټر ورته لیکلي دي چې دا ګوته به دله کټ کوو دا خپه به دله کټ کوو بلکې د دې ګوتې او د دې لاس نه به ته بېغمه کېږې خو چې ډاکټر صاحب له راغلي دي هغوی ولې داسې یو قسم له دوایي ورکړې ده د خپلو جړو بوټو د هومیوپیتیک دوایي یا د جړو بوټو داسې یو دوایي ولې ورکړې ده چې هغه د هغې سره د الله پاک هغوی له شفا ورکړې ده او هغه ګوته او هغه خپه چې کوم ده هغه د کټ کېدو نه الله پاک بچ کړې ده بل تاسو چې د شوګر هغه لیکچر واورئ که نه زما په خیال چې هغه پال پرست چې هغوی کم ښایي که هغه هم تاسو شروع کړه د هغې دوی پیسې نه اخلي ما تاسو ته مخکې هم عرض وکړه چې ډاکټر صاحب ډاکټر وحکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب فیس بالکل نشته نو که تاسو لاړئ هغه لیکچر تاسو واورېدو نو زما په خیال چې هغه لیکچر باندې هم څوک عمل وکړي نو هغه به د شوګر د مریض د شوګر د لا علاجه مرض نه چې کوم دی هغه به الله پاک بېغمه کړی او سپیشلټي چې کوم دا هغه ډاکټر صاحب په شوګر او په ګرده باندې داسې مریضان راغلي دي چې د هغوی په ګرده کې کاڼي و 12 او داسې غټ غټ کاڼي پکې راغلي دي او ډاکټر صاحب دوایي سره الله پاک هغوی له شفا ورکړې ده الله پاک ولې شفا ورکړې ده او د ډاکټر صاحب په دوایي باندې چې ډاکټر صاحب دوایي چاله ورکوي نو هغې کې الله پاک شفا ایښې وي د هغوی خاندان چې کوم دی داسې یو بزرګ خاندان را روان دی چې هغه تاسو وګورئ د هغوی هسټري تاسو وګورئ نو تاسو به وایئ چې بس ډاکټر صاحب د په لاس کې الله پاک بالکل واقعي شفا ایښې ده او سید عادل موږ ته دروغ نه دي ویلي بلکې ټوکې را سره نه دي کړي بلکې صحیح خبره راته کړې ده خو تاسو د تلو نه مخکې خامخا دوی ته ټلیفون وکئ نمبر یې راته بیا در یادوم چې تاسو کله ډاکټر صاحب کلینیک ته ځئ نو خامخا ټلیفون کوئ نمبر ته اخلئ نمبر ته والئ او نمبر نه پس چې کوم دی بیا ته ټایم اخلئ چې په څه ټایم باندې در شو هسې نه چې تاسو لاړ شئ او ستاسو وخت او پیسه ضایع شي او ډاکټر صاحب په کلینیک کې نه وي یا ډاکټر صاحب په نورو کارونو کې مصروف وي نو 0315 81 59 0315 8159 059 0315 81 059 ثوابی ٹوپی روڈ محلہ نواز آباد کوٹا ضلع ثوابی ډاکټر وحکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نوم یاد ساتئ زه ستاسو سره ډاکټر صاحب مخامخ کوم خو غواړم چې هغه یوازې ډاکټر نه دی هغه ورسره شاعر هم دی نو غواړم چې د هغوی یو غزل تاسو سره شریک کړم نو راځو غزل طرف ته او غزل تاسو سره زه ډاکټر صاحب شریکوم نو راځئ چې واورو د ډاکټر وحکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب یو ښکلی شان غزل pada pama ga re sa ni re sa sa da ni re sa zama kafan ke ma sara dayar tasveer ke de zama kafan ke ma sara ديار تصویر کې دې چې پس بیا وجن مزان توروته کې دې زما کفن کې ما سرا ديار تصویر کې دې
زما پسند کې د مینې جنگ کې هغه چې مات شو یو ځل پترنګ کې د سپینو لیچو پشرنګا شرنګ کې ستر نه پاتې پسور پالنګ کې ټوټه بنگړې او ما زنځیر کېږدې هغه ټوټه بنگړې او ما زنځیر کېږدې چې پسې بیا وجنم ځان توراوته کېږدې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کېږدې اغوړم به خط د چا د مینې چې ولیکلې یو نازنینې چې جذبې کړې زما رنګینې هغه سکر خې دل آفرینې چرتا یو ګټ کې ورسرا هغه ته کېږدې چرتا یو ګټ کې ورسرا هغه ته کېږدې چې پسې بیا وجنم ځان توراوته کېږدې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کېږدې زد هغیم هغه زما ده زکه مجنون یم هغه لیلا ده زکه وامق یم هغه اسرا ده که عشق اکرام دی هغه سیتا ده پر نمونا درانجا او کدهیر کېږدې کپر نمونا درانجا او کدهیر کېږدې چې پسې بیا وجنم ځان توراوته کېږدې زما کفن کې ما سرا د یار تصویر کېږدې ګرانو قدرمنو اوریدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي هرکلی او پروګرام د صحت زیری سره زموږ سره نن په دې سټوډیو کې ډاکټر حکیم شاعر و ادیب عالم و فاضل حافظ و قاری افسانه نگار ډرامه نگار تکل نگار و خاکه نگار کالم نگار استاد نقاد و میډیکل ریسرچر
فلسفي لیونی اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زموږ سره میلمه دی. د هغوی نه که تاسو پوښتنه کول غواړئ نیغ په نیغه راتلی شئ. د ټلیفون دا شمېره دلته ځان سره ولیکئ. د دې ځای چې کومه شمېره ده 0314 99 11 908 0314 99 11 908. ډاکټر صاحب زه ستاسو سره نیغ په نیغه مخامخ کوم. خو څنګه چې مې مخکې تاسو ته وویل چې د طب په دنیا کې یو بېتاجه بادشاه دی. بېتاجه بادشاه سره سره چې کوم دی یو منلی شوی نوم دی چې تر لرې لرې پورې د لندن په هسپتالونو کې چې کوم وخت کې د کرونا وبا په دې ملک راخوره شوه نو داسې یو کاوه ډاکټر صاحب ایجاد کړه او په هغه کاوه باندې چې کوم دی د لندن په هسپتالونو کې د خیبر پښتونخوا او د پاکستان په هسپتالونو کې هغه کاوې چې کوم دی هغه تقسیم کړی شوې او داسې مریضان چې بالکل د کرونا په حالاتو کې هغوی مرګ ته نږدې شوي خو غنم وربشې لا په دنیا باندې وو نو ډاکټر صاحب کاوه ول الله پاک مخې له راوسته او هغه کاوه چې هغوی وڅکله نو بالکل د کټه راپاڅېدل او داسې ګڼل چې لکه کرونا هغوی اړولېدلي نه وي. د ټولو لاعلاجه مرضونو چې کوم دی مثلا شوګر بلډ پریشر او د ګردو بیماری چې کوم دی یا ګردو کې کاڼي وي یا نور څه مرض وي په ګردو باندې یا نور داسې څه موسمي بیماری وي نو د هغې علاج چې کوم دی ډاکټر صاحب په مختلفو جړو بوټو باندې کوي. ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې کوم دی دغه جړي بوټي چې کوم دی د بهرنو ملکونو نه راغواړي او په خپله نګرانۍ کې پرې ریسرچ کوي او دغه او داسې بیماری چې هغه تاسو بالکل په ډاکټرانو باندې ستړي شوي خپلې پیسې او وخت هم ضایع کړی وي نو زه درته دا وایم چې یو پیره خامخا تاسو ازمیښت شرط دی او دغه یو پیره خامخا وازمئ دا نمبر او پته درته یو وارې بیا در یادوم او د هغې نه پس چې کوم دی ډاکټر صاحب زه تاسو سره نیغ په نیغه مخامخ کوم. که تاسو کې څه بیماری وي یا څه مشوره ترې اخیستل غواړئ یا څه پوښتنه ترې کول غواړئ تپوس ترې کول غواړئ نو بالکل کولی شئ او که نه تاسو چېرې ډاکټر صاحب کلینیک ته راتلل غواړئ او هلته د هغوی نه ټایم اخیستل غواړئ نو د هغې دپاره دا نمبر ځان سره ولیکئ. د ډاکټر صاحب د موبایل شمېره ځان سره کوئ 0315 0315 81 59 یعنی 03158159 او دا پته هم ځان سره ولیکئ ثوابي ټوپي روډ نواز آباد کوټه. دا کوټه کلی دی ښه کوټه چې کوم دی د ضلع ثوابای او د تحصیل ټوپای چې کوم دی یو ښکلی مزیدار شان کلی دی. کله چې تاسو له دې طرفه ځئ ثوابای چوک ته ورسئ نو د ثوابای چوک نه به تاسو لیغ د ټوپای په روډ باندې روان شئ. د ټوپای خیال کوئ دوه روډه دي یو د کونډې موړ نه تللی دی او یو چې کوم دی د ثوابای د چوک نه چې کوم روډ تللی دی په دغه روډ باندې چې تاسو مخکې لاړ شئ نو اول به تاسو له ړومبی کلي راشي ګلوډېری نه چې لږ مخکې لاړ شي نو بامخیل دی. د بامخیلو نه پس چې کوم دی نو باجا کلی راځي. د باجا کلي نه چې تاسو ور واوړئ بازار کراس کړئ نو بیا به تاسو له یو ښکلی شان چړۍ به د له مخې له راشي. معمولي لږه چړۍ ده خو په چړۍ باندې مشهوره ده نو دغې ته نواز آباد ویلی شي. دغه د نواز آباد بورډ لګېدلی دی محله نواز آباد بورډ لګېدلی بالکل د دې مین روډ د پاسه ګس لاسته چې وګورئ نو زیړ بلډینګ دی او ښي لاسته چې لږ مخکې وګورئ دا چړی د پاسه چې وګورئ نو ښي لاسته مرکز دی د تبلیغیانو مرکز دی د هغې نه چې لږ مخکې لاړ شي یو 2 قدمه مخکې نو دغه ځای کې د ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب زیړ بلډینګ دی دغه هسپتال دی چې په ضلع ثوابای کې د ټولو نه لوی هسپتال دی. نمبر ځان سره ولیکئ 0315 81 59 0315 8159 او دا هم یاد ساتئ ګرانو قدرمنو اورېدونکو که جړې بوټي تاسو له صحت نه درکوي نو دننه وجود کې د له نور څه نقصان هم نه درکوي بلکې سپیرکای کاږه خو هسې موږ خورو نو چې د ډاکټر صاحب په لاسو باندې دغه جړې بوټو کې څه یي هغه موږ له راکړي نو الله تعالی د هغوی په لاس کې یوه عظیم الشانه شفایي ایښې ده که تاسو
د علاج کړی وي او دې وخت کې زما اواز هغه خلک اوري چې د ډاکټر صاحب د علاج کړی وي نو بالکل هغوی به وایي چې رایټ بالکل صحیح وي او چې چا علاج نه وي کړی نو هغوی ته زه دا درخواست کوم چې ازمیښت شرط دی تاسو خامخا یو نه یو پیره ډاکټر صاحب له لاړ شئ که ستاسو نه وي ستاسو په کور کې ستاسو د والد صاحب یا د مور بیبي یا په چم ګاونډ کې داسې څوک مریض وي او تاسو یې بوځئ نو ګارنټۍ سره به انشاءالله تعالی د هغوی مرض چې کوم دی هغه به الله پاک د دوی په لاسو باندې ښه کوي او د شوګر مریض چې کوم دی نه هغه خو د چا خبره چې سم پتونان وتړوئ د شوګر مریض ته د شوګر مریض دا چې شوګر سپیشیالټي چې کوم دی هغه د ډاکټر صاحب په شوګر باندې ده او دغه د شوګر مریضان چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې هم ګوري د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې زما په خیال او د شورو په ورځ چې کوم دی 400 ده او د مختلف شورو په ورځ چې کوم دی پېښور دی او د پیر په ورځ چې کوم دی 400 د پیر په ورځ 400 د شورو په ورځ چې کوم دی پېښور او د زیارت په ورځ چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې او د نهې په ورځ چې کوم دی هغه په مانسیره کې مریضان ګوري خو تاسو چې کله هم ځئ د ډاکټر صاحب کلینیک ته ځئ ډاکټر صاحب له وخت ورکومه ډاکټر صاحب راته بار بار ګوري چې تاسو خو ماله ټایم نه راکوئ خو درکوم د ډاکټر صاحب ټایم خو زه وایم چې ستاسو په هکله زه مریضانو ته او د خپلو اورېدونکو ته دومره څه ووایم چې د هغوی دا یقین پوخ شي چې ډاکټر صاحب چې کوم دی د شوګر او د لاعلاجه مرضونو یو بېتاجه بادشاه دی د طب په دنیا کې 0315 81 59 0 0 داسې مریضان ما په خپله هم د ډاکټر صاحب په کلینیک کې لیدلي دي د ډاکټر صاحب د وجې نه وایم چې ډاکټر صاحب راته مخامخ ناست دی او زه د هغوی د وجې ویم خو دا ما په خپله هم لیدلي دي چې داسې مریضان راغلي دي چې هغوی ته ډاکټر بالکل لیکلي دي چې ستا نه به دا خپه یا ګوته دا به درنه کټ کوو خو د ډاکټر صاحب په لاسو کې تاسو ته ما مخکې هم عرض وکړو چې د ډاکټر صاحب په لاسو کې الله پاک یو عظیمه شفا ایښې ده او د هغې شفا په وجه باندې هغه مریضان یوازې دا ده چې خپه ولاسې ته کټ کول بلکې ړاندوم ما لیدلي دي چې هغوی راغلي دي او ما ورته مخامخ دا ګوتې دوه داسې نیسلي چې دا څو ګوتې دي ما ته یې ویلي دي دا 2 ګوتې دي زما پې مکمل بروسه راغلې ده د الله په حکم سره نو ځکه تاسو ته وایم زما خپله مورکۍ هم چې کوم دی نو ډاکټر صاحب نه د شوګر علاج کوي باقاعده د هغې چې کوم دی یا 600 500 600 کې به روانه وه او اوس چې د ډاکټر صاحب نه علاج کوي نو 195 110 120 دا دي نو تقریبا تاسو چې کله هم د ډاکټر صاحب نه څه قسم مشوره اخیستل غواړئ یا تپوس ترې کول غواړئ نو نیغ په نیغه راتلی شئ په 0314 99 11 908 او که نه تاسو د ډاکټر صاحب کلینیک ته تلل غواړئ ستاسو مور بیبي ته یا کور کې والد صاحب ته یا په چم ګاونډ کې چاته مسله وي د شوګر وي د ګردې وي یا نور څه موسمي بیماری وي یا د معدې تکلیف وي ورته نو بالکل تاسو نیغ په نیغه ډاکټر صاحب سره رابطه کولی شئ خو د تلو نه مخکې به د دوی اسسټنټ صاحبې ته خامخا یو کال کوئ 0315 81 59 0 باندې چې تاسو ته نمبر میلاو شي تاسو ته ورځ وښیي خو د شوګر مریضان دا یوه خبره ځان سره بار بار درته وایم چې دا خبره ځان سره نوټ کړئ چې د شوګر مریضان کله هم ثوابۍ ته ځئ نو صرف د خالي او اتوار په ورځ یعنې د هفتې او د اتوار په ورځ باندې تاسو ورځئ او هغه هم صرف او صرف 3 بجو له ځان رسوئ ځکه چې د 3 بجو نه مخکې ډاکټر صاحب چې کوم دی ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب د دې نه مخکې د شوګر مریضان نه ګوري د 3 نه مخکې چې کوم دی هغه د نور بیمارو مطلب د معدې یا د ګردې یا نور داسې موسمي بیماری وي الرجي وغیره وغیره نو د هغې مریضان ګوري خو تاسو چې کله هم ځئ نو ټلیفون په شمېره باندې د ګرځنده په دې لار ورته د موبایل په دې کرښه ورته خامخا یو کال کوئ 0315 81 59 0 او یاد دې وي چې کله هم ډاکټر صاحب دغه جړی بوټي ډاکټر صاحب د بارانو ملکونو نه راغواړي نو په خپله نګرانۍ کې ترې د لاعلاجه مرضونو دوايانې جوړوي او بیا هغه چې کوم دی په موږ باندې تقسیموي او دا داسې ده چې لکه مطلب خورده غوندې دوایي ده خورده داسې ورته وایم چې کله تاسو دا دوایي شروع کړئ نو انشاءالله تعالی چې تاسو یو پیره وخورئ دوایي نو تاسو په خپله د خپل وجود د خپل صحت د خپل مرض اندازه ولګي
او خو چې کله تاسو هم روغ شئ نو ما به ور خپلو دواګانو کې بالکل نه هېروئ، ځکه چې تاسو له به ډېرو خلکو دا مشورې درکړي، خو ما چې دله کومه مشوره درکړه نو خامخا یې تاسو یو پیره وازمایئ که ډاکټر صاحب په بیمارۍ د دوایۍ سره تاسو ته بالکل سایډ افیکټ پرې وي، ځکه چې ټولې جړې بوټي دي او مطلب دا دی جړې بوټي که یو طرف ته تاسو له صحت نه درکوي نو نقصان بالکل نه درکوي. ډاکټر صاحب چې کوم دی د خالي اتوار په ورځ باندې صرف او صرف د شوګر مریضان 3 بجو نه تر 6 بجو پورې ماښام 6 بجو پورې ګوري. د هغې نه علاوه چې کوم تاسو که نورې بیمارۍ راته وي نو هره ورځ تلی شئ، روزانه تلی شئ. خو چې کله تاسو د شوګر مسله وه نو صرف او صرف د خالي د هفتې او د اتوار په ورځ باندې به تاسو د ډاکټر صاحب کلینیک ته ځئ. نمبر او پته راته بیا هم در یادوم، ځان سره ولیکئ. درنګ ساعت شیبو کې زه تاسو سره ډاکټر صاحب نیغ په نیغه مخامخ کومه. که تاسو څه قسم مشوره اخیستل غواړئ یا تاسو څه قسم بیماري وي تاسو ته بالکل مشوره اخیستی شئ، د هغوی سره خبرې اترې کولی شئ. 0315 81 59 059 0315 8159 059. خو کله چې تاسو د پته ځان سره په غور سره نوټ کړئ، هسې نه چې بل ځای ټکر وخورئ او بیا ماته خیرې کوئ. نو ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب چې عالم هم دی، مولوي هم دی او ښه مطلب دا دی حافظ هم دی، په کوټه کې چې کوم دی په کوټه کلي کې په ضلع صوابای د تاثیر ټوپه یو ښکلی شانکلی چې کوم دی په هغې کې د 3 شپو دا ختم چې کوم دی نو دا د ډاکټر صاحب ایجاد دی او هلته دوی دا ختم په کوټه کلي کې چې اوس هم څوک د 3 سپارو د 3 شپو ختم کوي نو هغه چې کوم دی ډاکټر صاحب په نقش قدم باندې روان او هغه طریقه باندې هغوی هغه ختمونه کوي. یعنې مطلب هغه جړه دغه چې کوم دی هغه تخم وله دوی ایښی و، د هغې نه پس چې کوم دی نو بلا حافظان قاریان صاحبان پکې را پیدا شو او دې کې زیات تر چې کوم دی ډاکټر صاحب او د ډاکټر صاحب د والد چې کوم دی هغه شاګردان دي. ځکه ورته شاګردان ویم چې د دوی والد صاحب چې کوم هغه هم یو عالم فاضل سړی و او دوی چې کوم دی هم عالم فاضل دي، استاذ هم دی، نقاد هم دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی. ورسره چې کوم دی نو ډېر خوږ اواز هم الله پاک ورکړی دی. اجمل خټک بابا ردی په حق لوایي چې ما باندې صرف 2 اوازونو چې کوم دی اثر کړی دی. هسې خو ردی په کتاب کې د اجمل خټک بابا چې کوم دی هغه ډېر څه لیکلي دوی په حق له، خو هغه وایي چې ما باندې صرف او صرف 2 اوازونو اثر کړی دی د تلاوت په دوران کې. یو د حافظ وقاري ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب اواز او بل چې کوم دی د خانه کعبې امام چې کله تلاوت کو نو ما باندې ډېر زیات اثر کړی دی او دغه الفاظ سیم ټو سیم چې کوم دی د ډاکټر صاحب والده صاحب هم وایي چې ما باندې د خانه کعبې د امام صاحب اواز او د ډاکټر و حافظ قاری ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب اواز را باندې ډیر زیات اثر کړی دی. بلکې ماته الته کې د هغه اواز چې ما اورېد نو ماته خپل بچی حافظ اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب را یاد شو. نو بالکل تاسو د دوی نمبر ځان سره ولیکئ، دوی پته ځان سره ولیکئ. کله چې تاسو ځئ نو بالکل د تلو نه مخکې یو ټلیفون لازمي ورته کوئ، بلکې نمبر ضرور اخلئ. هلته کې ډېر زیات رش وي نو هسې نه چې تاسو لاړ شئ او بیا تاسو ته ډېرې مسلې وي نو خامخا نمبر واخلئ او چې کله تاسو ځئ نو نمبر ضرور اخلئ. دا راته بار بار زه کویم چې هسې نه تاسو د دې سوات نه د ملکنډ نه د درګۍ تخبایس خاکوټ شیرګړ جلاله چارسده تنګینه عمرزونه او تمانزونه تاسو لاړ شئ او د پېښور د سیمې لنډي کوتل د سیمې نه تاسو راشئ او تاسو ته نمبر میلاو نه شي یا ډاکټر صاحب سره وخت نه وي بیا نو دا به زما دپاره ډېره د افسوس خبره وي، بلکې زه به ډېر زیات خفه یم. نو ځکه راته بار بار وایم چې تاسو کله هم ځئ نو د ډاکټر صاحب نه نمبر خامخا اخلئ. 0315 81 59 059 0315 8159 059 سوابی ٹوپی روڈ محلہ نواز آباد کوٹا ضلع ثوابہ
کله چې تاسو را ثوابای میل چوک ته ورسئ نو د کوټې د ټوپۍ طرف ته چې کوم پنور خاطه باندې روډ دی په هغې باندې به که تاسو سره خپل ګاډی وي خو سیده به روان شي او که نه ستاسو سره ګاډی نه وي د غریبۍ کورونه دي او زمونږ ستاسو غریبي ده نو که بیا تاسو د سورلو په ګاډي کې ځئ نو رکشې هم هلته ولاړي او هلته چې کوم دی نو ډاټسن دا سوري پلان کوچ هم ولاړي دي چې تاسو کومې ګاډي ته ورخیږي نو هغه ته به چې ما په نواز آباد کې د اشتیاق صاحب اسپتال مخې ته کوز کا نو که هغه ډرایور چېرته ناشنا و نه یې پېژندو یا چېرته د بل ځای نه راغلی نو بیا به تاسو ورته وایئ چې د باجا په چړایه باندې چې کله وروخیږي نو دقه ځای کې ګس لاسته چې کوم زیړ بلډینګ دی هغې سره به موږ کوز کړي نو بس هم دقه ځای کې تاسو بیا هم تپوس وکړئ نو ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق ورحمان اشتیاق صاحب به هلته کې ناست وي خو که تاسو بیا هم مسله وي پته ته نه معلومیږي نو دا نمبر یې بیا ځان سره ولیکئ اوس هم ورته کال کولی شئ سبا که تاسو راځئ نو هم ورته کال کولی شئ که بله ورځ راځئ نو هم ورته کال کولی شئ 0315 81 59 059 او بل ستاسو دپاره د وطن ریډیو اف ام 90.8 د اوریدونکو دپاره دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ډاکټر صاحب پروګرامونه چې کوم دی نیغ په نیغه چې کوم دی هغه دلته روزانه د 6 بجو نه تر 7 بجو پورې او د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې نیغ په نیغه هغوی راځي او ستاسو سره دلته پروګرامونه کوي کله کله پکې زاړه پروګرامونه چې ډاکټر صاحب سره وخت نه وي ځکه چې ډېر مصروفه ژوند دی څنګه چې ما تاسو ته وایي چې ډاکټر صاحب یوازې ډاکټر نه دی حکیم نه دی حافظ نه دی قاري نه دی عالم نه دی فاضل نه دی شاعر نه دی ډرامه نګار بلکې میډیکل ریسرچر هم دی فلسفي لیونی هم دی نو هغې سره به تاسو خپل اندازه والی چې دا دومره عهدې یو سړي سره دا دومره القاب ورسره د هغه سره به دومره وخت د کوم ځای نه راځي چې هغه به روزانه راځي خو کله کله پکې زاړه پروګرامونه چې د هغوی کوم ریکارډ شوي دي هغه ستاسو سره راځي نیغ په نیغه خو نن درته وایم چې نن ډاکټر صاحب نیغ په نیغه دلته موجود دی به ستاسو سره یو 2-3 منټه کې مخامخ کومه که تاسو څه قسم پوښتنه د هغوی نه کول غواړئ یا ته د خپلې بیمارۍ په هکله څه مشوره اخیستل غواړئ نو 0315 81 059 0315 ډاکټر صاحب راته بار بار ګوري چې د وختي نه زه په تمه کړی یم او اورېدونکو ته بار بار دا خبره کوي چې ډاکټر صاحب زه ستاسو سره نیغ په نیغه مخامخ کومه نو هغه ګړی هغه لمحې هغه ساعتونه ختم شو او ډاکټر صاحب ته زه دعوت ورکوم او ډاکټر صاحب ته دعوت سره سره ډېره مننه کوم ډېر زیات هرکلی ورته وایم چې هغوی راغلل او د تخبهی اف ام 90.8 د وطن ریډیو کورکي ته ځان راورسو ډېره زیاته مننه کوم ډېره زیاته شکریه ادا کوم ډاکټر صاحب اول خو تاسو ډېر ډېر هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه مو کوم یو جان مننه سید روز تاسو د دومره عزت افزایی حوصله افزایی بار بار چې کوم دی شکر ګزار یو او ډېر په تلوار مو ځان راورسو جی دغسې مینهوال دې په تمه کړي جی بالکل ډاکټر صاحب ستاسو سپیشیالټي خو په شوګر ده او د ګردې د کاڼي ده دې سره سره د نورو کومو کومو بیمارو علاجونه تاسو کوئ ما خو خپل اورېدونکو ته ډېر په ډیټیل سره په تفصیل سره وویل خو تاسو ورته په خپله باندې هم ووایئ د هغې نه پس په یو څو کالونه ومخلو ځکه چې وختي راسي زه خپل اورېدونکو ته د ګرځېده شمېره هم وريادومه جی بالکل داسې خو ګڼې بیمارۍ دي جی چې د الله فضل دی په یمه زما خپل ریسرچ دي جی لکه مثال په طور باندې د یخنۍ موسم دی جی د سینې الرجي عام دي جی بالکل او د سینې الرجي علاج چې تاسو ته پته ده ټوله دنیا کې چې کوم دی نو هغه نشته دی جی د الله فضل دی په لومبي ځل د سینې الرجي چې مکمل الله پاک ختمې کړي دي نو زما په لاس یې ختمې کړي دي بالکل دی تاسو څه چلو کوئ تاسو ستنې ووهئ کمې ستنې کومې چې د الرجي په نوم باندې مشهور دي هغه ستنې یادوم لکه ډیکسامیتازون یا ډیکاډران یا لوناکاټ کیناکاټ وغیره وغیره جی هغه ستنې یادوم چې هغه د دې لپاره مشهورې دي چې خلک وایي پلان کې ځای ته ولاړ شو جی بلکې ما خو بله داسې ستنې واورېدلې چې په پلان کې ځای کې د الرجي لپاره یعنې په دې ځای کې راله ستنې ووهلې بالکل حیران پاتې شوم نو د هغه ځای نومونه نه اخلم ځکه چې څوک مطلب زما غرض څوک ټارګټ کول نه دی اصل کې الرجي وایي څه ته الرجي دې ته وایي چې الرجن رالی زموږ وجود ته وردن نشه یعنې بهرنی یو شی او زموږ د وجود چې کوم قوت مدافعت دی کوم امیون سیسټم دی هغه انټي باډیز دي هغه د هغې خلاف د مزاحمت مظاهره وکړي لکه مثال په طور باندې ستاسو یو کور دی په دې کې تاسو څوکیداران ساتلي دي دا د دې سیز دپاره څوکیدار دی دا د دې سیز دا د پیشو دشمن دی دا د منګک دشمن دی دا د مار دشمن دی دا او دا
کله کله دا سوچ چې څوکیداران دوکه وخوري جی لکه عام سړی را دننه شي دوی وایي چې بس دا هغه مطلب دا د غل دی یا هغه ډاکو دی نو دوی په دومره ډزې شروع کړي چې هغه ډاکو نه وژني او ډاکو ویم نه دوی په دوکه خوړلي او خپل کور تباه کړي یعنی مطلب دا د وجود کې داسې څیزونه چې هغې اشیاء نه پېژني نو هغه دومره ډزې جوړې کړي چې خپل وجود تباه کړي او هغه دشمن ته هم بلکې دشمن ویم نه لکه یو سړي د دوړ نه الرجي ده یا د ګلاب د ګل نه الرجي ګلاب ګل خو دشمن نه دی خو د انټي باډیز په دوکه وخوړله جی ډاکټر صاحب جی نو تاسو چې اسلام آباد ته یو ځای بل د ستنو راځي د دې لپاره ځي چې دوی د څوکیدارانو د اسلحه واخلي جی بالکل چې دوی د څوکیداران کمزوري کړي دوی د وجود د انټي باډیز ایمیون سیستم کمزوری کړي نو یو خو ما څوک ونرېدل چې هغه ستنو سره ټیک شو او دویمه دا ده چې ستاسو قوت مدافعت د بیمارو خلاف کوم طاقت کمزوری کړي نو آینده به بلا داسې بیماری راځي ستاسو سینه به ورته نورم کمزوري نو هغه یو غیر فطري انداز دی او ناکام انداز دی نو دغه وجه ده د الله په فضل سره په سونو زرګونو خلکو الرجي ما په خپل ژوند کې ختمه کړله مکمل د ټول عمر دپاره چې نه بیا د هغې پرهیز و نه دوايانې وي خصوصا د سینې الرجي چاپوزې بهیږي ابترشو ډېر زیات کوي سترګو نه اوبه راځي او دغسې د سرمن الرجي هم انشاءالله ډاکټر صاحب یو کال به واخلو جی وعلیکم السلام ډاکټر صاحب څنګه دې ښه یې تاسو د مردان سرتاج یم کور والی یو حاجي حاجي صاحب کور والی دا راته ووایه چې تاسو د ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نه څه شي علاج کړو او تاسو تکلیف څومره زمونږ تکلیف ډېر زیات و زمونږ الرجي مسله وه ټول جسم کې ټول وینه کې ټول جسم کې لکه ډېره زیاته مسله وه ما ته جی جی نو د هغې دوایي ما کافي وخوړه بس لږه پاتې ده انشاءالله بیا به درځو وله چې بیا نور هم راکړي نو ماشاءالله لکه کافي ارام راته میلو شو زما صحت په مې داسې ویلې کېده لکه څنګه چې مومباتي ویلې کېږي که نه نو ماشاءالله دې دوایي سره لکه خارښ ګرېده او تکلیف چې به یو قسم ګرماهټ او لکه غټه مې شومه که نه لکه جسم مې غوښه ونیوله صحت مې په ښه کېدو دی صحیح دی نو ماشاءالله لکه ډېر زیات ارام راته میلو شو دې دوایي سره ډېر ښکلی علاج دی دلته یې ثوابې خلکو ته به څه پیغام ورکړې مطلب دا دی دلته ثوابې خلکو چې دا پیغام به انشاءالله زه د ورو خویندو ته کشرانو مشرانو ته ورکول غواړم ډېر ښکلی علاج یې دی دا دې په یو ځل دوایي سره خدای پاک مونږ ته ډېر زیات ارام میلو کړو دې دوایي سره لکه ډېر زیات ښېګڼه زمونږ وشوه 14-15 کال نه زما دا تکلیف و 15 کالونه د مفیته کې علاجونه کړي وو ډاکټرانو نه د هر ځای نه خو لکه داسې ارام به ما ته نه میلاوېدو لکه چې دې دوایي سره زه ماشاءالله ډېره زیاته ښه شوم او انشاءالله دې ټولو خویندو ته زه دا پیغام ورکوم چې په دې یقین وساتئ او دا علاج خپل جاري وساتئ چاته چې تکلیف دی شوګر یا د الرجي که د سترګو ده که د بدن ده نو چې ټول انشاءالله د سبا به د ډاکټر اشتیاق صاحب نه علاج جاري وساتي یقین پرې وساتي د یو بل په خولې پسې نه ځي خو دا علاج انشاءالله جاري وساتي دا وکړي ودې ګوري ځان ته څنګه نه ښه کېږي صحیح دی جی صحیح ده الله دې تاسو له صحت درکړي ډېره زیاته مننه کوم تاسو ډېره مننه خدای پاک دا د خدای لوی فضل و چې کوم ځای نه کوم ځای ته راوستو د سعودي عرب نه دلته راوست تاسو سعودي عرب کې وای که نه موږ سعودي عرب کې مونږ 26 کاله تېر کړي وو هلته مې علاج کړی ډېر کال نه زه پاکستان ته رالم ما به د کاټ دوایانې وړې خو لکه هلته کې مې ډېر علاجونه کړي یو دی بل ځای نه لکه نه ښه کېدو ورسره ماشاءالله دې سره کافي خوش وه صحیح ده ځان خیال ساتئ ډېره دوا کوو ډاکټر صاحب ډېره مننه جي الله تاسو له صحت درکړي ژوند ورکړي چې دقسې د قوم خدمت وکړي د الرجي د شوګر دغه به سره ښه شي انشاءالله ډېره زیاته مننه شکریه الله تاسو له صحت درکړي الله په امان ډاکټر صاحب تاسو پیس نه اخلئ د بیمار نه د دې څه وجه ده جی ګوره سیدانو زه شاعر سړی ما زمونږ ملک یو غریب ملک دی جی او دویمه دا ده چې لکه ما پیسې سره دوره اړه تړلی هم نه دی جی هغه ټول بیمارانو ته پته ده د ړندو دپاره پوره پاکستان کې زما چې څه تکلینیکي دي د ټول عمر علاجونه مفت دي فی سبیل الله دي که هغه د هغې داسې مرضونه چې ټول عمر لکه مطلب دا پکې ولې دوایي نه لګي دغسې کوم خلک چې مکمل معذوره دی د هغې دپاره مې نیم د دوایانو پیسې نیمې دي نیمې ول په کور والا ایښي دي نیمې په ځان باندې ایښي دي
او دغسې مطلب دا دی چې دوايان هم زما په داسې ریټونو کې ساتم چې د بټۍ یو مزدور هم برداشت کولی شي، د هوټل یو مزدور هم برداشت کولی شي. او بل دا چې فیس چې کوم دی نو بلکل زه نه اخلم. داسې وخت راغلی چې 500 کسان زما په لیکچرو کې شامل شوي دي، خو روپۍ فیس هم زما نه. وجه دا ده چې ما ژوند سره مینه کړې ده، ما انسان سره مینه کړې ده او پیسې سره ما دومره اړه نه تړلی. صوابي خلک ما ډېر ښه پېژني او امید ده چې رور به مې دغه علاقې مینوال هم وپېژني. ګورو یو بل کال طرف ته ځو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور مې څوک دی او د کوم ځای نه دی؟ مردان وکیل خبر کوم شیرین کاکا. ها شیرین کاکا هر کله درته وایو جی. الله خوشاله که دعا ګډه سوالان سلامونه. ډاکټر و حکیم اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نسته څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه دا صاحب چې ما خو کې نشته کار نه بریک پریشر دی هاي کی بس. جی. او 65 سالونه مې. جی. او بل خو د یو ځای کې په ځمکه کې نو موږ نه اصله کوم مالکینو چې پاسو نه کیږي او حالت په پاسون کنه دا تکلیف دی. جی. څنګه خو دې درجات. جی ډاکټر صاحب تاسو ته خبره کوي ښه؟ صحیح شو، ډېره مهرباني. ډاکټر صاحب دې دپاره څه مشوره ده؟ ها یو بلډ پریشر دی، بل څه مسله ویله؟ دا چې کله وایي کېنم نو لاسونه لګوم یا داسې چې پاسي بالکل دا د خپو ګوټنې چې کوم دی هم کمزوري شي که نه، ځکه چې زموږ د خپې داسې دي که نه چې کله پل واخلو جی د خپو یو ذمواري الله پاک مقرر کړي چې ته به ټول عمر دا بره وجود له سورلي ورکې. یو وخت داسې راشي 15 کاله پس زمونږ د وجود هغه د طاقت هغه نور چې دی هغه ورو په ډوبېدو شروع شي، یعنې ماسپښینې، مازدیګرۍ، ماښامۍ، ماسخوتنۍ او بیا شپه. زما مطلب دا چې که د خپو کې بیا طاقت نه وي او بره لوډ خو پې وغوره دی نو بره وجود خو سورلي کوي او خپې سورلي ورکوي، نو دغه مسئلې پیدا شي. باقي که چې خپو کې لاړه کموي یا خپې خوږېږي نو هغه به انشاءالله موږ د مطابق علاج کوو. بل دې خبره وکړه د بلډ پریشر. نو بلډ پریشر داسې شی دی چې 95% وجوهات یعنې 100 کې 15 کم 100 وجې خو امریکې ته هم لا نه دي معلومې، په 15% کې ټوله دنیا ګرځي. دویمه خبر دا ده چې بلډ پریشر دپاره ما له صرف هغه بیماران راځي چې ډاکټران صاحبان درته ووایي چې ستا بلډ پریشر نور نه راغورځېږي. مطلب مې دا چې ما له صرف لاعلاجه صورت کې راځي. باقي که چا بلډ پریشر خپله ګولۍ خورئ، یو ګولۍ ده یا 2 ګولۍ ده، خپل شټرنګ تړئ د لینټر طریقې ته زه ښیم او ما له هغه بیماران راځي چې بلډ پریشر په هیڅ صورت نه راکته کېږي، نو هغه ته زما کار د الله په فضل شروع کېږي. دویمه خبر دا ده بلډ پریشر کې چې 4 ځایه زموږ په وجود کې د ستنې څو کومره نري رګونه دي چې ته موږ وایو 4 ټارګټډ ارګنز، یعنې مازغو کې د سترګې شاته، اړکې او ګرده کې دلته دومره نري رګونه دي که یو رګ وشلېده نو یا کټ دی یا قبر دی. لکه مازغو کې چې رګ وشلېږي مو برین هیمرج وشو نو مطلب دا د فالج راشي. نو دې ته زما خاص دا دی چې څنګه تاسو ته ما برس خبرې کړې چې غوړي بند کړئ، تیل شروع کړئ، خاص کر د شړشمو تیلو کومه طریقه ما تاسو ته ښیلې ده ځکه چې نور ستاسو رګونه تنګ نشي، پرشر سیوا نشي. دویمه خبره هغه دا ده چې دا بیماران دغه چټني استعمالوي، اوږه، ادرک، دڼیل، بودینه، اناردانه، غرمې ته یو چمچه، ماښام یو چمچه خپلې دوايانې خورئ نو هغه به له شټرنګ تړي. زه ته لینټر چل ښیم چې د فالج نه بچ شي. د شو د بلډ پریشر والا بیماران د دننه کیپیلریز او آرټریز دومره کمزوري شوي، هغه د ګردش هغه رګونه او خاص کر نازک ځایونه چې ګوره کالو سره په غر کې اوبه تېرېږي که نه بهیږي نو بیا په غی کې هم لاره جوړه کړي. نو دوی د رګونه دومره کمزوري شوي سید عادل رور چې بیا یو باني سره درز رګ وشلېده، ایله غصې سره، ایله ټینشن سره، ایله دا او ایله دا. نو مطلب دا دی چې ستاسو به زه کومه چټني تاسو ته ښیم دې سره به ستاسو دندني رګونه دومره مضبوط شي چې د شلېدو خطره به ختمه شي. دې مطلب دا د فالج مخنیوي وشي، فالج نه بچ شي. اوږه، ادرک، دڼیل، بودینه، اناردانه، اوږه، ادرک، دڼیل، بودینه، اناردانه، دا 5 سیزه چې دي دا ځان له چټني جوړه کړئ، غرمې ته یو چمچه که پخکړي کې اچوئ که دغسې خورئ او ماښام ډوډۍ سره. بل دا کار کوئ چې یو چمچه ملخوز رالی، میتي دانه رالی، پینوګریک سیډ چې ورته ویلی شي، دا دومره قیمتي شی دی چې په یورپ کې یو کپسول په $14 باندې دی، یعنې 15 یعنې 1.5 روپۍ باندې یو کپسول دی. ښه دا ملخوز دانې چې تاسو دا خو پاکستان دی نو تاسو ته پته نه لګي. نو دا دومره قیمتي شی دی چې یو علامه صاحب تر دې پورې لیکلي دي وایي که یو طرف ته تاسو نه څوک سره زر اخلي او بل طرف ته ملخوز درکوي نو دا ملخوز واخلئ، دا ترې نه ښې دي. نو داسې کوئ چې یو چمچه ملخوزو دانې ماسخوتن خوشتوئ اوبو کې او بیا څه چل کوئ چې دا خوشتې کوي د خاورې لوښي کې نو سهار په نهرتې نه اوبس کوي. 2 طریقې شولې. درېیمه طریقه دا ده چې اوچې الوچۍ یعنې الو بخاري
الوچي الو بخاري چې وته وایي او یا هغه داسې کوي چې او چې د پسارنه براوالي ځانله نو و الو بخاري درځي او چې کم نه دا چوپي یعنی چکوي رورو او دا په طریقه باندې خوري او بل خبر دا چې پسمکه باندې او ګنټنی مدرسې ود کیږي پسمکه باندې د ورځي یو ګنټنی ما ود کیږي د زمکه کې داسې سيزونه دي داسې مغناطيسي چې هغه کم شي په وجود کې بلا سيزونه باندې اثر پروزي بل خبر دا چې په جاپان کې دا تجربه وشوله چې هغه په اوس په کمره کې یو سړی بند ک نو چې لزدور سره کېدل بیا هغه به شکېدول راغلو نو چې څنګه هوا زوري ده زموږ لپاره او بو زوري دي رڼا زوري ده نو دغه کس زموږ لپاره د زموږ هغه مغناطيسي طاقت چې کوم هغه پکار دی خو افسوس دا دی چې هغه موږ نه اوس بلا او سيزونو راخ کا طاقت ګوره موږ په کمرو کې سری لګوري دي هغه نه راخ کیغه د بجلی سوچونه دي هغه نه راخ کیغه نو بیا پرشونه په فرانس کې چې بیماری ډېر سیوا شولې نو الته هغه وی چیرې دي زیاته وجه صدا نو څه چلو دا چلو چې هغه دغه سیستر او رسید نتیجې ته چې دلته کې پس موږ ګرځیدل کم دي ځکه چې زیات تر صد خارجي چې کوم وکنه هغه پرشو نو هغه داسې کار وکړو چې هغه اوس داسې ګراوندونه جوړ کړی دي چې یو ورځ ماشومان راځي او پای کې خارو کې لبي کوي چې د خاورې د زمکه هغه اثر هغه ته وجود ته ورسي ځکه چې دا د بیمارو خلاف طاقت چې کوم زمونږ دی هغه کې موږ سره هیلپ کوي نو ګرانو مینوالو دا د بلډ پريشر او بل دا چې ګوره کم شي بهر جام کی دنم جام کی نو بلډ پريشر بیماران چې دي هغه د احتیاط کوي کوچ ملای پیروي سوچا وای ډالډا وړي وازګي دینه ځانو ساتي او بیا زموږ په کورونو کې زموږ خويند مهندې لګي شومان یومي نه په قرباني کې دوره وازګي را جمع کړي کنه هغه نه ډل جوړ کړي راځي او کسکر کې دنه خړلې هغه وای چې دا شته کې کباب په باب کو نو دا غوړي به بچو تیل به بچو نو یاد ساتي 10 روپۍ مو بچ کړو لسو لکو بیماری په سر باندې اخلي کدا غواړي چې کورونا بیمارو به خو باسي نو کورونا وازګي او دغه ډل مل چې کوم دنو هغه او باسي نو بلډ پريشر په دغه طریقه بهرال مال راضي کوټې ته هسپتال ته او کومه دغه مردان کې کلینیک کولاو کړ بیا بدل ته خیر وګورم او د خپل مسله خو دیر ار مور دین 100 کاز اف ارترایټس دا ډوګو خوګېدو سره نسیوا وجوهات دي نو هغه چې ما راشي نو ان شاء الله والته کې وګورو ډاکټر صاحب یو بل کال بابا جی السلام علیکم الو السلام علیکم وعلیکم سلام جی رور به څوک ته د کب ځای دی یره زه خو د مدې بابا توریر نه خبرې کوم ابو محمد خاجي خاګل محمد او یره صاحب زما شوګر دی او سترګې مې خراب شوې جی د پروګرام کو تاسو اوریدل ډاکټر صاحب په شوګر باندې پوره 10 منټ خبرې وکړي خاجي شوګر سوري خاجي خاخه شوګر مې دی سترګې مې زخمي شوې دي او شوګر یې او ولې ما شو په خبر ته ارزه ته ډاکټرانو لاله مو زخم نه جوړيږي جی ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب نه مشوره درکې ښه صحیح ده صحیح السلام علیکم ها ګران مینوالو رومبه خبره تاسو دا وکما په شوګر چې څومره تبایان دي کنه په دې په تاسو پوره پروګرام کوم خدا یاد وساتئ چې شوګر صرف د دینوم نه دی چې مونږه اور روان دي لوګي سیوا کیږي وسره سره سپریګان په مخ کې روان نو یاد ساتئ اور باندې د زمانه بغیر لا دنیا کې پوره دنیا کې لا چانه د کړه نه انګريزانو کې او په مسلمانانو کې نه په عربيانو کې او دا غي ثبوت دار چې ما په زورګونو انټروګان نشر شوی دي او کله چا شک نو راشي چې هغه ټول د مینور سره ملاو کما چې چا انټروګان ورکړي یا کوم مطلب دا چې الله پاک کړی دي دوی خبر دا چې زه دوره کول شم چې تاسو ته هغه لاندو نمبر درکما چې کوم لاندو زما د علاج نه پس الله پاک مکمل ټیک کړی دي او دا غینن دا نظر د څنګه چې زما ده او دوی درې خبر هغه دا چې که تازه روندي سوک شوګر کې په هفتو کې پښابوزم او کډیر وخت شوي بیا په ټیم لګي لکه مردان یوجی صاحب دی هغه کال چوټي غسته سعودیانو زما لپاره انو هغه په 100 میاشتو کې دوره او ته شسترګو کې چې کم از کم کیلومتر لار په بازار کې بخپله وਹੀ بل خبره دا چې سوپر ما دنه 10 په صابري شو باندې نه کړي نو تاسو نظر برکیږي نه دنیا د یو سترګو سپیشلیست چې دی د شوګر والا سترګو په نظر کې کار نشي کوله بلکې تاسو روغ سترګې اوړي وړاندې راړي روغ خپې وړي کټ شوی راړي روغ وزن اوړي نیمګړی راړي روغ وجود اوړي او بیا چې کوم نه غوخه زانګي او سادم درکینی ځکه چې دوايي په مخ کې روانه ده بیماری په مخ کې روانه ده تباہي په مخ کې روانه ده پرېس په مخ کې روان دي اوله لګار او ټیپر باندې
اخر کې ډوډۍ لاړه بند شوله او دوايان اول لیندا او بیا تماچا او بیا ټوپک او توپا ټینک او ډرون دا ولې اول ډانل او بیا ګلوکوپیج او بیا ګلوکووینس او بیا ګلوکومیټ او بیا ګیټریل فایزر ډایمکران امارل سټامټ سټ اګرومیټ او بیا ډبلینګ او ټریپلینګ او بیا انسولین لس او شل د بره بیمه دوايي زګه مخ کې روانه چې بیماری په مخ کې روانه ده کدا اور درېدل ته بس پرېګان لګي بوله سی واکې د سپرېګان بوله سی واکې نو خبره ده چې یو کار کوي د سترګو چې څومره بیماران دي چې سترګې خوږ دي نږدې نظر کم دی د لرې نظر کم دی شمکور دی یا برنګا دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د سترګو د هر مرض علاج په توکانو کړی دی او امریکا هم چې د سترګو د هر مرض علاج د څومره خبر مازه په توکانو کوي کنه اوس په نت باندې ورګي سلای و تراپی په توکانو علاج د ډومبه د امریکای ادارې راوځي نو سار چې پاسې په نهر باندې نو توکان رالي او پسترو کې دند لکه رانجو لګوي توکان رالي او پسترو کې دند لکه رانجو لګوي که چا سترګې خوږ دي 24 غنټې کې به ان شاء الله تاسو ته پته ولګي چې دغه کوم انټي بایوټیک دي چې په زموږه کې پراته دي اعظم په وجود کې پراته دي چې زم په وجود کې پراته دي اعظم په دکانو کې پراته دي په دې زموږه باندې زما 2 غنټې پروګرام په ویټي خبر عبدالرحمن بیتاب صاحب سره خدای پاک ته وبخي چې 2 غنټې ما سره د قبر په مړي او د قبر په خاور پروګرام کړو او دا مې اخره کې ویلو چې زموږ په خاور کې قبر خاور کې هیڅ فرق نشته د زموږ اصلي مور ده زموږ مور ده زموږ د مور ده زموږ د نیام مور ده نو ګرانو مینوالو دا دومره قیمتي دکان دي چې په پاکستان کې اوسو کسان داسې شته چې دکان نشته تاسو ته پته دی په $980 یو ډبه دکان د امریکای نه راغواړي چې یو میاشت لپاره چې په لکونو کې نه جوړیږي نو یو خو دې دا کار کوي چې دکان بالکل روزمره معمول ګرځوي ماشومان نه ډېر زر عینکې لري ښه کوم ماشومان چې عینکې استعمالي او بل خبر ده چې شوګر کې سوما دنه په اصابری شو ډز نه کړي سومه په مازغو ډز نه کړي په لبلبه مې ډز نه کړي تاسو ته ما ویل دي د مازغو خوراک خواږه دي نو چې په کوم مرز باندې او د مازغو نه ټول تارونه کته راغلي دا تاسو پارلیمنت ته کته ادارې دي دا تاسو جړه دا تا خران کته خوري دي دا تاسو سویچ بورډ دی د دینه تارونه راغلي سترګو بلب ته جبی رادیو ته د میدی جوسر ته ګردی ګورور ته د خپو پکیته نو چې دا تارونه تاسو ته پته چې کوم مرسته شوګر شو پار د لبلبې نظام ګډوډ نو موجود کې دنه په وینه کې دنه خوګو نظام ګډوډ نو د مازغو خوراک ګډوډ نو مازغه ګډوډ نو تاسو پارلیمنت او کنټرولر ګډوډ نو چې کنټرولر پارلیمنت ګډوډ شو کته ټول ادارې لاړې غړي وړي شو تر مرګ بیا چا ډس کړی دلته چا د مازغو د خوراک برابر کړی چې دا نه برابر کی نو د مازغو تارونه ورو کار پرېږدي دغه یو طاقت ته زموږ وجود کې تاسو ګورئ پالیس چې راشي او زمونږ مازغو کې راګوش لګي او په لاسو کې د مازغو تارونه ختم شي نو د اډو کې وګه خووي تاسو په دوانیز اخلي نه تاسو ملا کې وګورئ چې په اکسیډنټ کې په اپریشن کې د ملا کې د مازغو تارونه کټ شي پتنان کار پرېږدي کنه خپې کار پرېږدي کنه وړو بل کنټرول ختم کنه لوی بل کنټرول ختم کنه تاسو ماته وې طاقتور دا پتون نه کا تارونه پتون خوشته ولې کار نه کوي ځکه تارونه ختم شو دې مطلب دا دی چې سویچ بورډ نه تارونه راغلي دي نو کا غتار تا کټ کړو پرځ د بکسه شولا بلب د شیشه شولا پکې د تانبه شولا نو زما خبره مطلب دا دی چې سترګو ته کم تارونه راغلي دي هغه تباه شو نو زما شوګر علاج دی چې زه الته دنه تاسو کې بندو تړم زما ډس چې دنه په اصابي ریشو باندې الله په فضل باقي دنیا کې لاغه انسان پیدا نه دی دم بابا په نسل کې چې هغه دنه ډزو کی او یا هغه بریک کی دغه وجه چې دبليو ایچ او ریپورت دا دی چې په امریکا کې مسل کسان لاندې راځم کې اتیا په کې شوګر د لاس اړاندي ځکه چې نه امریکا کې څوک ډس پیژني نه په پاکستان کې جی ډاکټر صاحب وخت موږ سره بیخي ملګرتیا ده کې خو شکر تاسو نن راغلی د کم اوریدونکو یا کم کالران چې کال کوي د لسو والي تر 11 بجو پورې بیا ډاکټر صاحب زموږ سره د خبري غاړه او زموږ سره په دې کور کې دي تر هغه وخت پورې اوس وخت شوی د خبرونو پس په بیا ډاکټر صاحب بیا برا شروع بیا به چې کم کالران پاتې دي کم چا سم مشورې دی هغه بیا ولند او کخيري لسو والي تر 11 پورې او د وطن ریډیو اف ام 90.8 د ټولو اوریدونکو لپاره دا ځری چې ډاکټر صاحب روزانه چې کم د شپږو والي تر 2 بجو پورې او د لسو والي تر 11 بجو پورې روزانه د تاریخ پرېغه پروګرام کوي راځي دلته نو که تاسو کې سم مسلې نو نمبر یې سره ولي کوي که تاسو د کلینیک ته تلل غواړئ نو 0315 81 59 0 0315 یعنی 0315 81 59 059
او کله ډاکټر صاحب کلینیک ته تاسو تل غواړئ نو ثوابین چې کله بیل چوک تاسو ورسئ نو ټوپای په روډ باندې بندیغ روان شي او په هغې باندې چې کوم دی اول ور ګلوړې را راشي د ګلوړې نه پس بامخیل د بامخیل نه پس باجا او چې کله د باجا بازار تاسو کراس کوئ بایپاس سر ته ورسئ نو د هغې سره یو وړه غوندې یو لنډه شان چړایي ده چې هغه چړایي کراس کوي د چړایي د سر د پاسه چې ښي لاس ته وګورئ د تبلیغیانو مرکز دی او د مرکز نه اخوا چې کوم دی د هغې نه اخوا چې وګورئ یو زیړ بلډینګ به راته ښکاره شي د ثوابۍ د ټولو د لوی هسپتال چې په 4 کناله کې پروت دی دغه بلډینګ زیړ بلډینګ دی او ورسره بورډ لګېدلی دی ابوبکر صدیق مسجد نو همدغلته به تاسو د ډاکټر و حکیم حافظ وقاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب پوښتنه وکئ او هم دغه د ډاکټر صاحب پوښتنې ته به کړو ضرورت نشته ډایرکټ دغه هسپتال دی دغه زیړه بنګله چې کوم دا هم دغه د ډاکټر صاحب هسپتال دی او لاړ به شي او د تلو نه مخکې که بیا هم تاسو ته په لاره باندې څه مسئله نو دا نمبر یې درته بیا هم اخره کې او په 11 پورې به بیا هم راځو که د چا نه پکې څه انصه پاتې شوي نو بیا به هم تاسو ځان سره نوټ کوئ 0315 81 59 یعنې 0315 8159 هم په دې ځای باندې خپل کوربه سیدادین له ورکړئ اجازت سره د ډاکټر و حافظ قاري اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب سره ستاسو کوربه سیدادین ستاسو نه غواړي اجازت بیا به راځو ستاسو په درانه خدمت کې تر هغه دمه پورې د الله په امان